دا خواجه سره یو سور وځي مخکې د سره چا زیاتې کو زیاتی نه پس بیا د چت نخکته راغورځولو چې دم لا هم ماته شو او د خپې اډو کې هم مات شو. ګوره خواجه سره زیاتې کول په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو خدا څومره غټه ګناه ده چې داسې ته یو مسکین سره یو غریب سره یو خواجه سره چې دغه سره الله پاک ګوره هغه څومره دغه پیدا کړی وي چې سره د جواب هم نه وي بیا داسې خلک ګوره نو داسې بنده تا نه هم پیدا کېدی شي. الله پاک ویني هر څه ویني. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. ګوره یو خو چا د چت نه راوغورځول هغه هم انسانانو خو بیا دی چې کله هسپتال ته یوړو نو په هسپتال کې څه ډاکټرز داسې وو چې دلې فری علاج شروع کو د خپل جیب نه د علاج شروع کو چونکې صحتکار نم نه د خپل جیب نه د ټریټمنټ شروع کو ځکه د هغه ټایم کې دومره بدحال او لګېده داسې نه چې دی به ژوندی پاتې شي خو فی الحال لا ژوندی الله پاک ساتلی دی جي. نو هغه هم خلکو په هسپتال کې چې چا د مرسته وکړه هسپتال کې چې چا د علاج کو چا په سټریچر باندې واچولو چا هسپتال ته بوتلو هغه انسانانو او هغه انسانانو چې چا د چت نه راغورځولو. نو ګوره د دوه کې څومره غټ فرق پاتې شو او چې چا د چت نه راغورځولو نو هغه بڑ کې سوي چې الله پاک مال خر وز راکي لکه کده ډیرم بدعمل دی سه مثال خبره کنه الله دې نه کې چې بدعملي هر انسان ته ګوره سناسه هغه کې داسې خوبي وي کنه چې د الله پاک خوخه وي د الله پاک چې غل رزق ورکي او الله پاک غل دومره سہولت ورکي نو دا سناسه دغه خوبيان وي سناسه د دعاګان وي ور سره نو د سره د چا دعا و چې رچت نه راغورځلو د غریب شو کې د سناسه خوبیم پکې ودار الله پاک ژوندې هم ساتلو. نو ګوره سناسه خوبیان الله پاک هر چا کې وي خامیان هم پکې وي خوبیان هم پکې وي سو خوبیان داسې وي چې د الله پاک خوښي وي سه خامیان داسې وي چې الله پاک په شدید ناراضه کیږي. نو د کې هم سو خوبیان وي دام د الله پاک باندې الله پاک پیدا کړی دی. نو که سبا چری د ستا په خاندان کې داسې یو سړی الله پاک پیدا کو دا غجون داسې وي په لارو کوسو کې بیا ګرځي او خلک وي دا افلانی زوی دی او خلکو لپاره نه چې افلانی داسې کارونه کول نو الله پاک دې زکه دا شی داسې پیدا کو الله پاک دې زکه دا انسان داسې پیدا کو لکه دې خو ګارانټي نشته کنه چې الله پاک پتا له جنۍ درکې یا به الګ درکې یا به تعالی په صحت باندې روغ درکې لکه دا خو ټول ارث د الله پاک په لاس کې دي دا خو ټول هرڅ د الله پاک لیک ترورا داسې خلک هم شته چې الګ وی جنۍ ته جوړه شوی د په دې معاشره کې مونږ وکتل داسې وی چې جنۍ وی الګ ته جوړ شوی د په دې معاشره کې مونږ وکتل. نو ګوره چې کله هم ظلم کوي کنه نو صرف دومره سوچ کوي چې الله پاک ویني رورا الله پاک ویني او سبا مانم وته شي سبا مان هم که چې چره اوس چا سره ظلم کوم زه بی ګنا سو کوجنم نو زه داسې سوچ ولې نو کوم چې سبا مام سو بی ګنا وجنه او کما نه وجني نو زما په اولاد کې زما په بچو کې زما په نوسو کې زما په کړوسو کې بسوک بی ګنا سو کو وجني لکه الله پاک خو وباسي انسان نه په دې دنیا باندې په دې دنیا الله پاک وباسي کته خکه خبر در سره کیږي که خراب کې خراب بدر سره کیږي کتا سره نشو ستا بچو سره بوشي کستا بچو سره نشو دستا په فیملی کې بدغه زیاتې چانه اوزيږي. نو کله هم دومره ظلم نی پکار چې بیا د قیامت پر ورځ الله پاک له جواب داغه نشي ورکول چې کله د قیامت پر ورځ ګوره الله پاک چې تا پس کړو نو الله پاک له خطا سم د جواب نشي ورکولې الله پاک سره خطا سه هم مطلب بحث نشي کولې الله پاک سره خو مکمل هر څه د ستاد کرن سبا تاسو ګور یو کې دی وی یو مجرم یغه چې جرم وکي نو پولیس ولوي چې لکه تا دا جرم کړي ولوي مان نه کړي وای را غوړه سی سی ټي وي فوټیج راشي په جیل کې ولې سکرین لګي دلیو لګي ولا نو ابا کوم اگر وز نو یریږي چې کله الله پاک د ستاد ګنایان او سی سی ټي وي په غټ سکرین باندې ولګي چې راشه ته خو د دې ګنا نه منکرېږي خدا سدي لکه دا ټیکنالوژي د 21 صدۍ ټیکنالوژي تاسو ګورئ چې نن سبا کیمرا کې سره ریکارډ شي هغه بیا نشي پټې دی اوس پکې چون کې د اي اي دور راو هو اي اي دور هم پرې دا اي اي د ویډیو او د اوریجنل ویډیو پته لګیږي چې دا اي اي کریټډ ویډیو دا یا دا اوریجنل ویډیو دا نو بیا الله پاک په کومه ټیکنالوژي استعمالي دا سوچو مو کوي غوړي چې الله پاک یو غټ سکرین لګولي او د لوي راشه تو خمون کوریږي او دا سدي نو ګوره د دې حواله سره ډېر خبرې دي مړه بس کوشش کوي چې چا سره ظلم مکوي چا سره زیاتې مکوي دا چا حق مو واخی الله پاک په مباخیر وره بغض د زړه نو باسي کینه د زړه نو باسي نور مونږ نو کول روزنه نیول دا الله پاک او زما خپل معاملات دي کې دې شي الله پاک مال معاف کی زما مونږ مال معاف کی زما روزنه ول مال معاف کی روزنه نیول مال معاف کی خو بل سره چې ما زیاتې کړي خو مال الله نشي معاف کولای وره خو بتاغه کس نه معافي غواړي
او کم زیاتې چې تا کړي د قیامت پر ورځ دا کس تعالی را پاس چې تا خو ما سره زیاتې کړو زما د زوی وجلو یا زه الله پاک دغه رنګ خواجه سره پیدا کړم او تا د چت نه راغورځولې ما هغه به ته جواب ورکړي وروره نو چې کله هم څه سټپ اخلي که صحیح سټپ ته که خراب سټپ ته لږ په سوچ کوئ وروره چې د حساب کتاب زم شته دی او د ډډې لګولو زم هم شته دی دا یو اهم پیغام په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام